محمد خان شیرخوا یادوي نو دا د خلکو د هغه سره مینه ده او هغه چې کوم جدوجهد کړی کوم طریقې سره چې هغه د قوم له یو سیاسي شعور یې ورکړی دا د هغې نتیجه ده چې هغه په خپله خو دې دنیا کې موجود نه دی خو د هغه سیاست د هغه جدوجهد زمونږ ټولو په شکل کې جاری دی عزتمندو هر کال دا برسي هم ستاسو په همت سره هم ستاسو په جدوجهد سره کامیابیږي او انشاءالله زما دا یقین دی چې دې ځل به هم تاسو په ګڼ تعداد کې په دې برسۍ کې شریک کیږئ ما دا غوښتل چې زه په خپله راشم او تاسو ته دعوت راکړم په خپله زما به دا تاسو ته دلته کې ټولو ملګرو ته دا درخواست وي چې زما دا دعوت په خپل کلو کې خپل علاقې کې ټولو ته به تاسو ورکوئ چې هغه په خپله راپسې راغلي وو دا دعوت یې راکړی عزتمندو د 8 فروری الیکشن چې و د هغې نه د خلکو دا تمه وه چې شفاف الیکشن به وشي او د هغې په نتیجه کې کوم سیاسي بحران چې جوړ و هغه یو طرف ته شي او د ملک اصل مسایل چې دي چې کوم معاشي مسایل دي د ګرانۍ مسایل دي د بېروزګارۍ مسایل دي هغې طرف ته به خلک توجه ورکړی شي د امن او امان صورتحال طرف ته به توجه ورکړی شي خو د بدقسمتۍ نه په 8 فروری چې څه وشو د هغې په نتیجه کې هغه بحران کې نوره اضافه وشو نن دا د یو کال تیر شو په دې کې د صوبایي حکومت لخوا په زما خیال د احتجاج د کالونو نه علاوه بل څه مونږه کارکردګي ونه لیدله اوس بیا په 8 فروری باندې احتجاج کال ورکړی د دې صوبې اوسېدونکي په حیثیت سره په دې باندې تاسو سوچ وکړئ چې آیا د دوی صرف دا ذمواري ده چې احتجاجونه دي کوي دی بالکل احتجاج د دوی حق دی آیا دې نه علاوه بله څه ذمواري نشته د قوم لپاره د دې قوم نور مسایل نشته چې هغې طرف ته هم دوی توجه ورکوي آیا د دې صوبایي حکومت صرف همدا کار دی چې روزانه د احتجاج کوي د دې صوبې مسایل نشته په دې یو کال کې موږ ترقیاتي کارونه وکړو او که څه لږې ډېرې پیسې د ترقیاتي کار له ویستې وي نو هغه د کمیشنونو دغه شو عوامو ته د هغې څه فایده ونه رسېده حال خو دې ځای ته راغلی دی چې اوس خو د سرکاري کورونو په الاټمنټ باندې هم شل لکه روپۍ غواړي هر پوسټینګ ټرانسفر باندې پیسې اخیستل کېږي موږ دا تپوس کوو دوی به مخکې وی چې یاره نورو ټولو پارټو ته موقع میلاو شوې ده موږ ته موقع نه ده میلاو شوې 11 کاله لګاتار حکومت زما خیال دا یوې پارټۍ ته دا موقع نه ده میلاو شوې اوس ته موږ دا تپوس کوو چې داسې موقع خو هېڅ چا ته نه وه میلاو شوې تاسو څه وکړل موږ ته خپل کارکردګي وښیه 200% زموږ په قرضو کې اضافه وشوه د دې صوبې 200% آیا زما د دې ځای د غریبانو په ژوند کې څه فرق راغی څه تبدیلي راغله آیا د هغوی ژوند کې څه بهتري راغله آیا روزګارو ته څه ښه طریقې سره میلاو شو دا 200% اضافه چې ده دا بوج خو په موږ ټولو راغی که نه د هغې ثمرات کوم ځای ته لاړل بیا دا وګورئ
چې د امن او امان صورتحال رس طرفه خرابېږي. 70% زما خیال صوبې علاقه چې د حکومت او 40% ټیکس تماکو پاکستان ټوبیکو بورډ شو هغه ختم کو چې هغه صرف هلته کې دې لپاره موجود و چې کمپنۍ د زمیندار سره زیاتې ونه کړي. یو ریګولیټري اتھارټي وه چې دغه هم تاسو ختم کړئ نو تاسو خو زمیندار د کمپنیو دغه ته هم کښېنو چې بس د هغوی چې څه مرضي ده چې هغوی څه به کوي اوسه دغه شانتې تاسو وګورئ کم یو شي کې څه نظام کې څه تبدیلي راغله. کرپشن نور زیات شو سیوا شو. اوس خو زما دا هم واورېدل چې ایم پي ایګانو خپل کمپنۍ رجسټر کړې او لګیا دي هر یو شي کې ځان وردننه کړی دی. د قومي اسمبلی د دغه ته مریان یو لکه تنخواه کې ګزاره نه کېږي او مونږ له دا تنخواه دی 10 لکه کېږي خو زما خیال 5 باندې فیصله بیا وشوه. 5,19,000 زه ترې دا تپوس کوم چې دلته راشئ او هغه مزدور نه تپوس وکړئ چې هغه ډېره په ګرانه 200-300 روپۍ د ورځې ګټي. هغه څنګه ګزاره کوي چې تاسو په 2.5 لکه کې ستاسو دغه نه کېږي. هلته خو تاسو لېږلي شوي دې لپاره چې د دې قوم نمایندګي وکړي. دې له خو نه لېږلي شوي چې تاسو د خپل تنخواګانو د اضافې لپاره خبرې کوئ. بدقسمتۍ نه زمونږ ادارو هم چې دي همدغه شانتې دغه پکار دي چې بس ګونګیان دغه هلته کې ناست دي. عزتمندو د دې وخت اوس دا ضرورت دی په 70 په دهایي کې چې د زمونږ د علاقې اواز نو د پښتنو اواز نو د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو دا شعور موږ له راکړو راپاڅېد او یو کردار یې ادا کړو. نن بیا هغه شانتې حالات جوړ او دې لپاره زمونږ دا دغه دی چې دې برسۍ نه پسته په دې برسۍ نه به دا هغه آغاز به شروع کوو او د هغې کې 4-5 نکتې دي. یو دا چې ملک کې صحیح معنو کې جمهوریت پکار. دویم دا چې فلاحي ریاست چې کم په آئین کې لیکلي چې د هغې صحیح طریقې سره بنیاد کېښودلی شي. دریم دا چې شفاف انتخابات چې په هغې باندې د چا اعتراض نه. څلورم دا چې دا آئین صرف د عوامو لپاره نه دی. دا آئین چې دی دا کم از کم پکار چې بیا په ادارو باندې هم لاګو شي. او پنځم دا چې دا یو وفاق دی کې د صوبو خودمختاري چې ده ضروري ده چې هغوی ته خپل وسایل میلاو شي چې د خپل علاقې د خلکو صحیح طریقې سره خدمت کړی شي. دا څیزونه چې څوک پرې نه وي دا ملک د مشکل صورتحال نه شي وتی. دغې طرف ته دې لپاره به یو خپل اواز به اوچتوو به په دې کې ستاسو د مرستې راته ضرورت دی. څنګه چې د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو لاس تاسو مضبوط کړو، څنګه چې ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو لاس تاسو مضبوط کړی. زه یو ځل بیا تاسو ته دا درخواست راغلی چې راشئ بیا موږ سره همغه شانتې راپاڅئ چې ستاسو اواز چې دی هغه اسلام آباد ته م ورسوو، هغه کراچۍ ته م ورسوو، هغه هر ځای ته ورسوو او دا ورته ووایو چې یاره پښتنو ته اوس خپل حق پکار دی، نور زیاتې موږ نه منو. دغې لپاره تاسو به راسره راپاڅئ او خپل دې جدویت کې به راسره خپل حساب کوئ.